العزيز الحكيم نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني. اوس چونکې دا خطبه ده نحمدک کې خطاب الله ته کوي، دا په یو توجیه باندې مبني ده. هغه توجیه دا ده چې دا انتهایی توجه د عاجزی کوي، توجه کوي په عاجزی سره الله ته. خطاب کوي الله ته، خطاب مستلزم نه ده دی لره چې د الله ته نزدېکت کس کوي. خطاب کې دا نه ده ضروري چې مخاطب او متکلم دی مخاطب ته نزدې، بلکې کله کله خطاب توجه پاره. التوجه نه مراد دلته توجه د عاجزی ده. نحمدک یا الله مرتا مدح کو تا حمد ثنا وای عاجزی طریقې سره. نو په دې یو سوال پیدا کېدای چې نحمدک کې خطاب خو نه ده صحیح، ځکه چې مخاطب یعنی متکلم مخاطب ته نږدې اب دا شان نه ده چې د الله ته جان نږدې کوي، ځکه بنده خو نقصانات والله ماده ده، عیبونه دي پچې، او الله سبحانه کو پاک ذات ده، ډیر لوی عظمت والله. نو چه نسبت خاک را با عالم پاک، چه نسبت تا دی خاور ناپاکو الله سره چې دی الله ته جان نږدې کوي؟ جواب دا دی چې دلته خطاب نه مراد نزدېکت نه ده، بلکې خطاب نه مراد توجه د عاجزي ده. خطاب نه ده مستلزم دی لره چې خامخا به متکلم مخاطب ته نږدې، بلکې کله کله مقصود توجه عاجزي وي. یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی، دا د الله یو نعمت ذکر دی چې شرح الصدور ده، د سینې خلاصېدل، سینې چې پوره استعداد پیدا کېدل، چې پوره سینې کې استعداد پیدا شي. څه شي استعداد؟ چې د خیرات جان سره واخلي، وحی جان سره واخلي، د الله طرف نه کوم نور ده جان سره صحیح واخلي. دا شرح الصدور دا معنی ده. نو دا د الله خاص نعمت ذکر کوي چې شرح الصدور ده، د سینې کولاواله مراد استعداد ده. دې خبر استعداد چې الله موږ سینو کې تا صحیح استعداد چولای. څه شي استعداد د اخذ الخير، چې څومره خیرات دي، ایمان علم دین، هغه پوره صلاحیت تا موږ سینو کې اچولای. دا نعمت خاص ذکر کوي. دا ولی ذکر کوي؟ ځکه شرح الصدر دا مبدأ لكل خیر. دا سینې خلاصېدل چې دي، صحیح استعداد، برداشت د دین، سنبالول، دا د هر خیر اصل ده. علم تا سینې چې نسي راتلی، دین علمون مزا د ایمان خوند چو پورې چې شرح الصدر نه، نو دا د هر خیر مبدأ او اصل ده. او اصل د لپاره د نورانیت تزړه، چې زړه نورانی ګرځي په علم سره، هغه پردا اصل ده. د شرح الصدور چې سینه د کلاو سی، بیا په پس زړه کې علم پریوزي، علم زړه په پس نورانی ګرځي په علم سره. ځکه سینه ظرف ته د زړه، زړه ظرف ته د علم، د عقل او د نور. نو دا شرح الصدر دا د علم یو اصله مبدأ ده، چې د زړه نورانیت ته په علم سره چې وروسته دا ذکر کوي. او شرح الصدر
چش پر الله کړی دا یموږه د سینې چې کولاو کړی دي لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی دې پره چې موږ بیان خالص وکړو صاف بیان وکړو کله چې موږ کس کوو د معانی او مقاصد علمیه کله چې موږ کس کوو د معانی او مقاصد د بلاغت د دې خالص بیان چې موږ کو صاف بیان معانی بیان کو دې پر الله موږ سینې کلاو کړی دي دا د الله لوی نعمت ده که سینې موږ نه کلاو یا موږ مقاصد علمی صحیح سنسلا ذکر کولای موږ مقاصد د بلاغت به صحیح طریقې سره نسلا ذکر کولای به موږ کاسرو علم دین نه اموش کې بدیر نقص او قصور په فن د بلاغت کې یا موږ قرآن څنګه پیژندل چې دا ډېر بلیغ دا معجزه ده نو الله موږ سینې کلاو کړی دي دیشی پاره لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی چې موږ خالص بیان وکړو یعنی صاف منقح بیان وکړو کله چې موږ معنی کس کوو علمی معنی علمی مقاصد د بلاغت مقاصد دې پر الله موږ سینې کلاو کړی استعداد پکې چي دا څومره نعمت شرح الصدر کنه مې شرح الصدر نه به موږ په معنی او علمی مقاصد پیدا نه به بلاغت په مقاصد پیدا نه به قرآن په معجزې پیدا نو معنی دا څه نحمدو قیامن مشتا ثنا و یا الله عاجزی طریقے سے یا من ای اغذات پاکا شرح صدورنا چې خلاصي کړي دي کلاو کړي دي موږ سینې استعداد والے ګرځولې دي لتلخیص البیان لپاره د خالص بیان چې منقح او صاف بیانی مجلس علمی وی خالص جمانا نقصانات نه پاکي فی ایضاح المعانی ان د قصدنا لایضاح المعانی کله چې مشکس کوو وضاحت مقاصد علمیه او کله چې مشکو کس کوو وضاحت مقاصد د بلاغت دی وخت کې سبحانه و تعالی محسنه صحیح کلاو کړی دي استعداد صحیح پکې شایله نو شرح الصدر عظیم نعمتو دی علم بنیادو دی وجه ذکر موسی علیہ السلام فرمایي الله پاک ته چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري یا الله ما سینه کلاو کې دین پارا صحیح وحی سنبالولو پارا دغه چې شرح الصدر نه نو ما سینه به جمعواری نه کوي کړه اب صحیح حمل نه کوي چې دا وحی ځان سره واخلي به چې صحیح تحمل نه کوي به بل ته څنګه صحیح بیانې یا من او سوال ده لکه من خو مبهمات نه ده او مبهمات اطلاق په الله سبحانه و باندې جایز نه ده ولی جایز نه ده ځکه مبهمات چې عموم غیر شرکتی پکې دا من اطلاق په الله نه جایز ولی من اطلاق په الله هم کېږي په غیر الله هم کېږي نو احتمال د غیر پکې پیدا سي دیو جنا شرکت الله سره راځي د غیر او دا ټیک نه ده نو اطلاق ته من مبهمات دا صحیح نه جواب دا چې مبهمات اطلاق خوشایه کسل ته ونه قرآن عظیم شان فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده سبحان الذي پاکی د یغذات پاک لره الذي اسرا بعبده دا ګور الذي اسرا بعبده دا مبهمات نه ده اطلاق په الله پاکی د یغذات لره چې شپې بوت بندا په وی ټوکړي چې د مسجد حرام نه ال المسجد الاقصى مسجد اقصی اطلاق د مبهمات خو ټیک ته نه ځکه دام ټیک ته اکه ته وای چې نه مبهمات اطلاق خو ځکه صحیح نه ده چې دې کې خو احتمال دی غیر می مبهماتو کې خو عمومي الله باندې اطلاق صحیح په غیر الله هم صحیح هغه سره بچ چلته
دلته خو الله نه علاوه په نور اطلاق صحیح کېدای شي د من. جواب دا ده چې مبهم سره صله ذکر کړي، الصله ختمه احتمال الغیر، پرسته صله کومه ذکر ده؟ شرح صدورنا، شرح الصدر. نو شرح الصدر داسې سینه ده، داسې صفت ده، داسې صله ده چې من کې احتمال د غیر کټ سي، ځکه شرح الصدر خو سوا د الله نه بل څوک نشي کوي. نو من مختص الله پاک سره. یا من ای غزاتا شرح صدورنا چې کلاو کړي دي تامور سینې، الصالح ګرځولي دي تامور سینې، لتلخیص البیان، لبیان الخالص، لپاره د بیان مجلس علمی خالص چې صاف بیانی. فی ایضاح المعانی، ایضاح المعانی کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا چې فی په خپل معنی محمول ده، او بل احتمال دا چې دا فی په معنا د مع سره ده. دواړه معنی ټیکي دي. فی په خپل معنی سره سی فی ایضاح المعانی، نو دا به متعلق سی بیان سره یا به متعلق سی تلخیص سره، بس په خپل معنی باندې محمول ده. مقصد صحیح ده، هغه خالص بیان فی ایضاح المعانی چې دا کائنی ان دا قصدنا، کله چې موږ قصد کوو لی ایضاح المعانی، لپاره د وضاحت معنی او مقاصد، نو دا تلخیص سره متعلق سره یا بیان سره. خالص بیان چې کائنی فی ایضاح المعانی او وضاحت معنی او مقاصد علمیه کې، او حاصل چې دا حاصل دا ده چې کله موږ قصد کوو وضاحت معنی او مقاصد علمیه وته، دی وخت کې الله تعالی سینې کلاو کړي لپاره د خالص بیان چې صاف بیانی، چې هغه کې غلطیاں نقصانات نه، یا د فی ظاهر معنی په معنا د معاصره ده. دا معنا چې وای الله دوه نعمت دې باندې وکړي، د سینې د موږ والی کلاو کړي، یو خو لتلخیص البیان، یو خالص بیان پارا، خالص مجلس علمی پارا، مصاف مجلس کوایسو مع ایضاح المعانی. ابل دا چې دا موږ سینې د کلاو کړي دغه نعمت پر هم مع ایضاح المعانی، سره د ایضاح معنی او سره د وضاحت معنی او مقاصد علمیهونه. په دې کې اشاره برات استحلال وکړو. یو دا چې دا شرح صدورنا موږ سینې کلاو کړي، یعنی دا شرح ده د ماول کتاب متن نه ده، بل دا تلخیص لتلخیص البیان، دا د تلخیص شرح ده. دو براعت. دریم بیان، یعنی علم بیان اطلاق په علم بلاغت کیږي. علم بلاغت د درې وړو فنونو ته وایي، معنی، بیان، بدی. بلاغت اطلاق په درې وړو کیږي. نو دې ته اشاره سره چې دا تلخیص سره ده. یو دې ته اشاره سره چې دا ما ولا شرم متعلق ته بیان سره، یعنی علم بلاغت سره. فی ایضاح المعانی دې ته اشاره سره چې دا ما کتاب شته، دا ما ولا مسلمانی ولا شرع، دا دی ایضاح چې د مصنف کتاب ده. دا ماتین چې دا تلخیص وال، تلخیص هم د کتاب ده، ایضاح هم د کتاب ده. یعنی د ما ول مسلمانی شرع کې د تلخیص هم پورا وضاحت ده، د ایضاح چې د مصنف بل کتاب ده هغه هم پورا وضاحت ده. دې ته اشارات سره اما معانی په سره وړه علم معانی اطلاق، معنی اطلاق په علم معانی باندې کېږي. مقصد دا چې دا ما ولا شرع علم معانی سره هم متعلق ده. نو دا براعات سره لطائف دي. براعت اصل کې وایي براعت بنا نوای ظهور، نوای ظهور. براعت استحلال څه معنا؟ براعت معنا چې نوای ظاهر کې استحلال، ندا د رؤیت هلال. نو براعت معنا ظهور نوای. انوی معنا چې یعنی اول. نو ګور اول خطبه یې کنه، دې کې د ظاهر کو ناره، چې ناره ظاهر کړه، د مقصد ناره وکړه چې یو شر ده ما ولا، بل د تلخیص شر ده، بل د بیان شر ده، بل د معنی او شر ده. خو پوښتنه کنه ونور قلوبنا بلوام اتبیان من مطالع المسانی. دا دی الله طرف نه دوم نعمت ذکر کړي. نور قلوبنا،
یې زړونو نورانیت هغه په علم سره ده. کم علم چې دا صحیح دلیل نه ثابت، ځکه کم علم چې صحیح دلیل باندې بنای نو سړی مطمئنی. اطمینان له وجې نه سړي دنیا او عقبا دواړه صحیح کېدای شي. که سړي سره علم یې زړه کې خو مطمئن سړی نه وي، صحیح دلیل نه وي، نو سړي ته نه دنیا کې فایده رسي نه آخرت کې. دیو جن دا یو دوم نعمت ذکر کړی دی الله. او حمد پارا یو سبب راجحه ذکر کړي. دا حمد زکه وایي چې الله داسې صفات دي چې موږ باندې دا نعمتونه دي. ونور قلوبنا عطف ته په شرحه سله د من ده. یا الله تا پر حمد ده یو خو دی وجنا اتا صفات باندې حمد ده چې هغه تا صفات ده چې اثر ده چې موږ سینې د اخلاص کړي. بل تا صفات ده حمد د تعالی په صفاتو داسې تا صفات دي نور قلوبنا چې اثر ده چې موږ زړونه دې منور کړي دي. بلوامی تبیان دا د الله د صفات او اثرات دي. حمد خو په صفاتو یې کنه تاسو ویل دي، خو صفات کله داسي چې نعمتونه آثاري، کله داسي صفات چې نعمت اثر نه بلکې لازمی صفت ته الله پاک. دلته نور قلوبنا دا د الله د صفت اثر ده، لکه شرح الصدر چې اثر ده د الله صفاتو. نو نور قلوبنا هم اثر ده او نعمت ده د صفاتو د الله پاک. ونور قلوبنا یا الله تا منور کړی دي موږ زړونه چې دا زړه ظرف العقل ده، ظرف الروح ده. بلوامی تبیان من مطالع المسانی، لوامی تبیان من مطالع المسانی دا د نورانیت تزړه سبب ذکر کړ. اصل کې لوامه جمع د لامعاتون ده. دا هغه نجوم او ستورو ته وایي چې چمک کوي. الانجم السواکب هغه ستوري لوامه چې چمک وایي. تبیان بیان مع دلیل ته وایي. وای په تبیان کې زیادت ته په بیان. دا اصل کې مصدر تبیان ده، او خلاف قیاس تبیان استعمالي دي، او دا خلاف قیاس مشهورم ده لکه تلقان چې خلاف قیاس استعمالي دي. داسې تبیان خلاف قیاس استعمالي دي. په بهرحال بیان باندې امر زائد ده، ځکه بیان نفس مسئله بیانول ته وایي. ا تبیان یو بیان د مسئله ته وایي چې سره د دلیل نه. اوس اضافت لوامه او تبیان ته یا اضافت مشبہ به د مشبہ ته یو، یا اضافت موصوف ته صفت ته. چې اضافت مشبہ به کې مشبہ ته بیا دا معنی ده چې الله تا مجرونه نورانی کړ بلوامه تبیان په بیان مع دلیل. هغه بیان کله لوامه چې پشان د ستورو چمکیدونکو ده، داسې بیان د مشت نصیب کو سره د دلیل نه چې ستورو غوندې چمک وي. نو چې دومره کامل دلایلی نو خامخا حضرت نورانیت ورغی حاصلېږي، حضرت کامل علم حاصلېږي. په دغه تقدیر باندې چې اضافت مشبابی مشباتا دا مم مطالع المسانی څه ده؟ دا یا حال دا تبیان نه ایا صفت تبیان ده. کائن من مطالع المسانی دا به حال تبیان یا الکائن من مطالع المسانی بیا صفت تبیان. خدا وضاحت په دې موقوف ته چې موږ د مطالع المسانی وضع ترجمه وکړو. مطالع جمع د مطلع ده. مطلع جای د ظهور د کوكب ته وایي چې کوم جنا ستوره ارخیزي دا. نو مطالع هغه جیونه د طلوع د ستورو ته وایي، یا مطالع هغه جیونه د طلوع د لمر ته وایي. د کلمر پر خو مختلف مطالع دي. یو مطلع خو نه چې دای وجه نروزي ګرد کال مختلف مطالع.
مراد دلته مطالعونه الفاظ القرآن دي، لکه څنګه مطالعونه ستوري روزي المر پر خیزي، داسې الفاظ القرآن نه معنی طلوع کوي. د قرآن الفاظونه د قرآن معنی ظاهریږي لکه ستوري چې خپل مطلع نه ظاهریږي، داسې د قرآن معنی ستورو غوندې پړک کوي، دا الفاظو د قرآن نه ظاهریږي. نو مطالعونه مراد دی الفاظ القرآن. اما ثانی جمع د مسنا ده، اسم ظرف ده، اسم مکان ده، په معنا د موضوع تکرار، جای د تکرار. اطلاق د مسانی په قرآن کې وي ځکه قرآن جای د تکرار ده. ولې جای د تکرار ده؟ ځکه قرآن سورتونه آیتونه بار بار سړی وایي، یا نزول مکرر ده، بعضو سورتونو نزول مکرر راغلی ده، یا مسانی جمع د مثنا ده. بعضې وایي مثنا خو تثنیه ته وایي چې شاید ډبل وي، نو قرآن باندې مسانی اطلاق کړي ځکه دکې دو چندوالی ده. کنه څرنګه دو چندوالی؟ ځکه بار بار ویلی کېږي لمونځ کې، تلاوت یې بار بار کېږي، دا دو چندي ده. نو ګوره چې لوامع اضافت تبیان ته اضافت مشببی سے مشباتا، دا سه معنی اصلاح چې مزلون الله منور کړ په تبیان کل لوامع، په بیان ما دلیل چې دا بیان ما دلیل کل لوامع په شان د ستورو چمکیدونکو ده. مم مطالع المسانی، په دغه تقدیر باندې مم مطالع المسانی دا یا حال د تبیان نه، په حال کون دی تبیان کې چې بیان ما دلیل ده، کائنا من مطالع المسانی چې دا پروت ده په سبب د تدبر د الفاظو د قرآن. دا تبیان چې بیان ما دلیل ده دا چیرته پروت ده؟ کائنا من مطالع المسانی، دا موجود او پروت ده، دا بیان ما دلیل په چش کې پروت ده. من مطالع المسانی په سبب د تدبر د الفاظو د قرآن. دا قرآن الفاظ څه دي؟ دې کې چې سره تدبر کوي، سوچ کوي، نو انسان په مزاج کې او په سینه کې تبیان پیدا کیږي، یعنی بیان مع دلائل. یا صفت تبیان ده، دا سی تبیان الکائن من مطالع المسانی چې دا تبیان موجود ده، من سببی ده، په سبب د تدبر د الفاظو د قرآن پاک. نو من ګوره سببی سه دا یا حال سے تبیان ده، یا صفت تبیان سے چې حال کې به کائنن وای، چې صفت کې به الکائن وای، د تبیان صفت وای. ادا هغه وخت کې چې لوامع او اضافت تبیان ته اضافت مشببی مشبہ ته واخلي. معنی ذکر تاسو چې مشتاق الله نزد منور کړل بلوامع تبیان په بیان ما دلیل کل لوامع په شان د ستورو چمکیدونکو، کائنا من مطالع المسانی پالا کون دی تبیان کې چې دا موجود ده په سبب د تدبر د الفاظو د قرآن. یا الکائن من مطالع المسانی دا سی تبیان چې دا موجود ده په سبب د تدبر د الفاظو د قرآن پاک. دا یو کیسه. یا اضافت لوامع او تبیان ته اضافت موصوف ته صفت ده. لوامع خو الدلائل چمکیدون کی دي، چې کوم دلائل دي چې الله مستنصب کړي، علمی دلائل چې چمک وي، نو لوامع دغه دلائل دي. ایزا د تبیان چې دا صفت دي لوامع ده، نو اضافت لوامع او تبیان ته اضافت موصوف ته صفت ده. په پیړو کنه پیړو، نو اضافت موصوف صفت ته سو، نو لوامع هغه دلائل سره چمکیدون کی. تبیان په معنا دی مبین سره سه صفت دلائل ده، یعنی واضح دلائل. په دغه تقدیر باندې چې لوامع موصوفیه تبیان صفت په معنا دی مبین سره اضافت موصوف صفت دی. بیا مم مطالع المسانی دا بیان سه د چا بیان سه؟ د لوامع او مبینه او د دلایل مبینه او بیان سه. من به من بیان دي. څه معنی دا؟ داسې معنی نور قلوبنا
سبحانه وتعالی موږ زړونه منور کړی دي بلوامي تبیان په دلایل مبینه او واضحه. هلکه هغه دلایل مبینه او واضحه چوکتی دا کم دي د همین بیان ده مم مطالع المسانی چې الفاظ د قران دي دا دلایل واضحه چوکتی مم مطالع المسانی الفاظ د قران نه کنه مطالع نه مراد الفاظ د قران وو. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ور سبعا من المثانی اطلاق په سوره فاتحه کې سبعا من المثانی و آیتونه ده مثانی من مکرر ده مکرر ده من چې نزول مکرر ده یا دا من المانجه کې مکرر ویل او و آیتونه ده فاتحه په دې اتفاق تی ائمه ده. فرق ته په تعین دی آیتونو کې چې آیتونه کم جنه شوري دي. نو شوافی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم یو آیت الحمدلله رب العالمین دو آیت الرحمن الرحیم درې آیت مالک یوم الدین څلور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پنځه آیت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم شپږ آیت الصراط الذین تر ولد دوالین پوری دا و آیت. شوافی دا سے وګڼي سبع من المثانی و آیتونه دی مکرر. امور احناف سے وایي چې و آیتونه دي خو بسم الله آیت نه ده جز فاتحه نه ده بلکې آیتونه الحمدلله شوري دي. الحمدلله رب العالمین یو الرحمن الرحیم دوا مالک یوم الدین درې ایاک نعبد و ایاک نستعین څلور اهدنا الصراط المستقیم پنځه صراط الذین انعمت علیهم شپږ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین و. ونصلي على نبيك محمد المؤيد دلائل اعجازي باسرار البلاغه ولا آله واصحابه المخرجين كذبات السبك في مزمار الفصاحه والبراعه. اوس نبی علیہ السلام باندې درود مبارک وای تاسو ته وجوهات معلوم دي هغه بیانولو ته ضرورت نشته خو صلات ائمه دي چې اقوال دي. بعضی وایي چې صلات لغت کې دعا ته وایي اطلاق پارکانو مخصوصو کې د المانجه په علاقه د احتمال سره ځکه د المنج ارکان چې دا په دعا مشتمل دي کنه ځکه صلات المنج کې خو دعاګانې کې المانجه کې نه الحمدلله په خپل دعا ده نور دنیا دعاګانې دي اهدنا الصراط المستقیم دا سه تشهود کې دعاګانې دي. نو په علاقه د احتمال سره چې د المنجم په دعا مشتمل ده اطلاق ته صلات په دعا په دغه باندې اوسه په المانجه باندې وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. دا یو دوم کول دا چې صلات لغت کې تحریک الصلوین ته وایي لکه علامه زمخشری کشاف کې وایي صلوین هغه دوه اډو کې دي په منتهى الفخذین کې فخذین دا نلې دي ان لو چې کوم منتها ده کوناټو طرف ته هغه دوه اډو کې چې دي په منتها د فخذینو کې هغه ته صلوین وایي. نو صلات لغت کې وایي تحریک الصلوین یعنی هغه اډو کو کوژول او بیا ارکان مخصوصه او تنقل سي چې المنج ده ولی بعلاقه التشبیه ځکه دواړو کې مشابهت تکن ځکه د ارکان مخصوصه د المانجه چې دي لیکن هم تحریک الصلوین کوي چې سره المنج کې چیګیږي ټیټیږي رکوع کوي خو صلوین دوه ډوکی د کوناټو چې دي ا کوجی کنه. دریم کول دا چې صلات دعای خاص ته وای لغت کې خاص دعا څنګه خاص دعا چې مشتمله په ثنا علی الله داسې دعا خاص چې هغه کې اجتماعي په ثنا علی الله سره نبی ارکان مخصوصه او تنقل شي ولی ځکه ارکان مخصوصه د المانجه چې موږ ادا کو دا مشتمل دي کنه په دعای خاص نو په علاقه د اجتماع سره هغه ته صلات وای. بیا صلات نسبت چې عبادت ته وسی به په معنا د دعا سره ده دلته نصلی عبادت ته نسبت ده موږ دعاګانې کوو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې شي دعاګانې کوو د سلامتیا
چې یا الله ته حضور مبارک سالم وساته غم نه، په باره د امت کې حضور مبارک غمجن مکه. دا دعا سره اک چې الله ته نسبت وسی بیا په معنا د رحمت سره ده، چې فرشتو ته نسبت وسی بیا په معنا د استغفار سره ده. بس دلته حجون کې عبادت ته نسبت ته نصلی نو په معنا د دعا سره ده. ونصلی علی مور دعاګانې کو چې شي دعا کو د نزول الرحمت او د سلامتیا علی نبی کا په نبی دتا محمد مبارک صلی الله علیه و آله وسلم. دا نبی کا دا معطوف علی دا محمدین عطف بیان ده، ځکه عطف بیان ساتوي مایوز هم مطبوع، نو هغه مطبوع واضح که یا محمدین بدل د نبی کنه، نبی که خود تعمیم ده کنه، نو هغه مبدل منو کې تعمیم وو، هغه مبدل منو تخصیص راوسته په محمد، دا مقصود سه. ونصلی علی نبیک محمد صلی الله علیه وسلم المؤید، دا صفت محمد ده. لاندې نقطه ورته لیکي صفت لمحمد لا لنبی، دا د محمد صفت ده، دا د نبی صفت نه ده. ولی ځکه المؤید دلائل اعجازه، نبی هم مطلق ده کنه، نو تایید چې سوا ده د دلائل الاعجاز. دلائل الاعجاز نه مراد ده قرآن او کتاب، نه هو په مطلق نبی نه ده نازل کنه، خو هو په محمد نازل ده. الدلائل الاعجاز نه مراد څه ده؟ قرآن عظیم شان ده، لکه اوس معنا کوو. نو هغه تایید چې سوا ده د دلائل الاعجاز یعنی د قرآن، نو هغه د محمد صفت ګرځي کنه، د مطلق نبی صفت خو نه ګرځي، ځکه دا د محمد صفت ده. خو اصل کې محمد پر ادا صفت ته به حال متعلقي، ځکه اصل کې تایید خو سوای ده د دلایل الاعجاز. دلایل الاعجاز قرآن دا په محمد نازل ده، نو محمد پر صفت څه په واسطه د دلایل الاعجاز دي ته وایي صفت به حال متعلقي. دې زمانہ صفت به حال متعلقي، یعنی کله صفت به شان هی وی، کله صفت به شان متعلقي. صفت معنی توصیف، کله به توصیف کې یعنی صفت په بیان ہے به حاله ای به شان الموصوف، دا د موصوف خپل شانی خپل صفت په لکه تعلیم او زیتا صفت علم ایو توصیف به حال متعلقی، یعنی وصف بیانول به حال متعلقی ای به شان المتعلقی. د متعلق شان تا پر صفت، اتا خپل صفت نه، اتا متعلق هغه صفتی، نو هغه سره زیتا صفت بیان. دا توصیف به حال متعلقی یعنی وصف بیانول به شان متعلق الموصوف، فاغه شان صفت متعلق الموصوف، د موصوف خپل صفت نه. نو دلته المؤید چې دا چې تایید سوای ده، دا خو د دلایل الاعجاز صفت ده، قرآن تایید سوای ده. 50 سوای ده اوس معنی کې وای بیا ساری بلغت ام محمد پرم صفت څه کړه په واسطه د دلایل الاعجاز، ځکه قرآن په محمد نازل ده. نو دا معنا المؤید چې تایید کړه سوای ده، تایید کړه سوای ده د دلایل الاعجاز. المؤید چې تایید کړه سوای ده دلائل اعجازی، دا نائب فاعل د مؤید ده. د دلائل د اعجاز د محمد، دلائل د معجزې د محمد. دلائل د معجزې د محمد څه شي دي؟ قرآن دا او جمع ویل د بیدباری سور، هر صورت دلیل د معجزې ده، ځکه هر صورت پکې معجزه ده. ځکه اعلان د کفارو ته کړي چې تاسو د قرآن مثال پیش کو، یا د هر صورت مثال پیش کو، بیا ټیک ته تاسو اعتراض بیا پجای ده چې دا مخلوق کتاب ده، نعوذ بالله. نو دلائل اعجاز نه مراد قرآن ده، هر صورت دلیل د معجزې ده، دل وجنه دلائل اعجاز ویلي دي. المؤید چې تایید کړی سوی ده دلائل اعجازي، د دلائلو چې صورتونه دي د معجزې د محمد، چې هر صورت دلیل د معجزې ده، تایید سوی ده. د دغه قرآن چې دلائل د اعجاز دي، دا قرآن پاک په څه شي تایید سوی ده؟ بیا اسرار البلاغت، په امور معتبره او د بلاغت. یعنی اصل کې دا قرآن چې معجزه ده،
دا ولې معجزه ده؟ هر صورت معجزه ده، دا ولې معجزه ده؟ دې کې مختلف توجیه لري خلک. بعضې وایي چې دا ځکه معجزه ده چې طرز یې ډېر عجیبه ده، دا طرز بل څوک نشي ویلی. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. دا ته په عباراتو منځ کې ولیکه، حدیثو په منځ کې ولیکه چې څرنګه په ورسې به سیده به تا ته ذهن چې راځي دا حدیث نه ده. قرآن خپل یو ترتیب ده، هیڅ عبارت کې نشي موجود ده. خپله سړي ته پته لګي چې دا قرآن ده. نو بعضې وایي چې دا معجزه ځکه ده قرآن چې مقابلې نه عاجز کړي دي، دا یې دې له وجې عاجز کړي دي چې څوک هم د دې مثل نشي پېښوی. دا دې وجې نه چې طرز یې عجیبه ده، ترتیب یې عجیبه ده. بعضې وایي چې نه، دا دې له وجې معجزه ده چې الله عقول اړولي دي مقابلې نه. ټول مخلوق عقول واړول الله پاک مقابلې ته وکړه، جرأت نشي کوی، ځکه معجزه ده. او بعضې وایي چې نه، دا دې وجې نه ده چې دا د بلاغت اعلی مقام باندې فایز ده. هدي چې امور د بلاغت معتبر دي، قواعد د بلاغت، اکه بلاغت قواعد له وجې نه او امور د بلاغت له وجې نه، دا د بلاغت په اعلی مقام باندې ده. اعلی مقام د بلاغت کومه ده؟ معجزه، چې څوک به مثل نشي پېښوی. هر مخلوق دین عاجزي. نو دا دلته دا کیسه کوي چې دا تایید چې سوای دی د دلایل الاعجاز، یعنی قرآن چې معجزه ده نو د دې تایید په اعلی شي سره سوای ده. هغه اعلی دا ده چې د بلاغت قواعد پکې معتبر دي، د بلاغت اعلی مقام ته رسېدلی ده چې څوک د دې مثل نشي پېښولی، هر سړی عاجز کړی ده. دې وجې دا معجزه ده. دې وجه نه چې ترتیب عجیبه ده لکه بعضې وایي، دې وجه نه چې دا مخبر مغیباتونه ده لکه بعضې چې وایي. بعضې وایي چې دا ځکه معجزه ده چې دا غیب نه مخبر ده قرآن پاک. بعضې وایي ځکه معجزه ده چې ترتیب عجیبه ده. بعضې وایي ځکه معجزه ده چې خدای عقلونه اړولي دي، جرأت نشي کوی چې دا مقابلې ته روزي. خدای وایي دا وجوه مصداري نه دي، دا مصداره وجه ده. المؤید چې تایید سوی ده د محمد صلی الله علیه وسلم، دلایل الاعجازي د دلایلو د معجزې د محمد چې صورتونه دي، چې هر صورت دلیل د معجزې ده. بیا اسرار البلاغت په قواعد البلاغت سره چې د بلاغت قواعد دي پکې چې د اعلی مقام د بلاغت ته رسېدلی موجود. والا آل و اصحابي، په آل په صحابه د حضور باندې، المخرجین چې دو جمع کوونکي دي، کسبات سب کې هغه غیثو د سب مسابقات لره. اصل کې کسبات سبق دا په میدان مسابقت کې چې یو میدان لګېدلی، خیل اسونه خلق زغلی، نو فرسان چې هغه شاسواران هر یو کوشش کوي چې دا څانګه زه ووایي، نو دا لاس کې وړوکی غیس ای، او وړوکې غیسې ذریعې سره دا هغه څانګه اخلي، څانګه وایي. نو لکه څرنګه چې اسونو کې فرسان شاسوار خلق هغه څانګې کې څانګه وایي په وړو وړو غیسو سره. دغسې آل اصحاب چې دي دا هم په میدان د فصاحت بلاغت کې اعلی مقام ته رسېدلی دي. مسابقت کې دو سبقت کړی ده، یعنی فصاحت په بلاغت فوقیت او کمال حاصلولو کې دو داسې ګرځېدلی دي لکه هغه شاسواران چې په نیزه بازي کې اول راسي په میدان د مسابقت کې، په میدان د منډه کې. والا آل و اصحابي، په آل صحابه باندې المخرجین چې دوی جمع کړي دي کسبات سب کې هغه واړه غیسې د مسابقت، او واړه غیسې مسابقت وال چې دي چې فرسانو لاس کې نیولي او څانګه په اوچته کې څانګې چې وکړي، دا دو جمع کړي دي فی مزمار الفصاحت والبراءت، په میدان د فصاحت او بلاغت کې. ان د فصاحت او د براءت یو میدان لګېدلی ده، دې کې خلق منډې وایي، فصاحت حاصلوي، دغه یو کمال حاصلوي، فصاحت او بلاغت او براعت منه فوقیت حاصلوي. نو دغو کې خلق منډې وایي علما، لیکن آل اصحابونه چا نمبر نه ده وړی، اول نمبر باندې دو راځي فی مزمار الفصاحت والبراعت، په میدان د فصاحت کې والبراعت فوقیت کې، فوقیت او کمال او فصاحت او بلاغت او علم
دې میدانونو کې اول نمبر چې راځي په دې دوړ کې او په دې منډې چې دا صحابه دي او آل دي رضوان الله عنهم اجمعین. وبعد فیقول العبد الفقیر الی الله الغنی مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازانی. اوس بعد فیقول دا کیسه او تاسو ته معلومه دي دا دلته نه کوو. وبعد ظرف ته مبنی علی الضم ده، مضافره محذوف ته په لفظ کې انیت کې ستا چې بعد البسمله والحمدلله والصلاه پس ته بسم الله الحمدلله صلات فیقول وای عبد فقیر شا اوستا فیقول چې دا فا جزائیه ده، دا بعد ظرف ده. ظرف قائم مقام دے شرط ده، کله ظرف هم قائم مقام دے شرط کړي. دا بعد لفظ ظرف قائم مقام دے شرط فیقول فا جزائیه. دا معنا مهما یکم من شین بعد الحمد والثناء، که یو شی پس ته حمد و ثنا نه موجودی فیقول العبد الفقیر بیا عبد فقیر چې تفتازانی ده دا چې کوم خبر کوي دا به متحققي والمقدم حق فقط التالي، دا مقدم حق ده. مهما یکم من شین یقینا یو شی موجود ده پس ته حمد و ثنا نه، چې یقینا موجود ده حمد و ثنا نه بعد ادا یقیني وجود لري او دې ته موږ ضرورت هم نشته، ډیر شان موجود دي موږ ضرورت نشته. دا قول دی عبد فقیر چې تفتازانی ده دا خو خامخا موجودی ځکه دا خو علمی خبره تکي دې ته موږ زیات ضرورت ده. نو ملازمه دلیل داسه چې یو غیر ضروری شی یقیني موجود ده حمد و ثنا نه بعد بیا ضروری شی خو په طریقه اوله موجودی چې کلام دی تفتازانی ده په بار دی علم معنی علم بلاغت کې ځکه وای فیقول العبد الفقیر جانته فقیر الی الله الغنی، الله ته د فقیر ده ځکه الله موصوف ته په صفت غنا. نو شان دی الی ده چې دنه سره سوال کوي د خپل فقر ظاهری. مسعود ابن عمر المدعو دا بدل دا د فقیر نه، دا مسعود نام ده ابن عمر، دا لقب ده سعد التفتازانی، لقب ده سعد الدین تفتازانی. خدا دین ورنه لري ځکه لري یو خو شهرت لوجي، بل دا د تأدب کوي ادب حاصله دین ادب کوي. څنګه چې زه دوره سړانه سعد الدین چې دین مال وجه سعید ګرځیدل راځي نو ناقص سړای نو جانته سعد الدین تفتازانی نه ویل بلکې سعد التفتازانی. فیقول العبد الفقیر وای عبد فقیر الله ته غنی ده مسعود زوی عمر المدعو چې د تناره کیږي بسعد التفتازانی. تفتازان دا خراسان کې وعلاقه ده. هداو الله سواد طریق وازاکو حلاوت التحقیق. دا جانته دعا کوي ګوره نام بیان کوي دعا کوي جانته ځکه دا ټول خبرې ضروری دي چې مصنف نام بیان کی دعاو کی ځکه دا د علم مقام ده، علم کې دعا ته ډیر ضرورت ده. علم دوه خبرې غواړي، یو دعا ایو مهنت، چې مهنت هم سره کوي دعاګانې کوي الله پاک نه. دا دوه خبرې دا شرایط العلم دي. یو دعا جانته وکړه نام بیان کوي دعا چوي هداو الله سواد طریق دی ہدایت سوال کوي ځکه علم بنیاد هدایت ده. چې هدایت یې سړي په صحیح رګي باندې رواني نو علم لارې باندې بدای صحیح رواني. هداو الله سواد طریق الله دې ته هدایت کی سوا الطریق طریق مستقیم. سواد طریق کی اضافت سواد طریق ته اضافت صفت ته موصوف ده. اوس سوال ده چې سوا خو دې طریق صفت نه ګرځي ځکه سوا خو مصدر ده برابروالی ته وایي، طریق خو ذات تلاري ته وایي. اسوا مصدر ده معنا وصفی ده. معنا وصفی څه معنا یعنی خارج چې وجود نه نسته خالی ذهن کې براجي برابرواله. وصفی معنا چاته وایي چې خالی ذهن کې راځي صرف وصف دا معنا ده. آزاد څه معنا آزاد دا معنا چې قطع نظر انتزاع ذهنی نه اگر کته ذهن کې نه خیال کې راځي بیا دایوي دې ته ذات وایي. حمل دی وصف په ذات خو ټیک نه ده ځکه وصف خارج چي نه ذات خو وی خارج چي او وصف خو انتزاعات نه یعنی تبه ذهنن معتبره چې ته ذهنن نه کې معتبر بیا د پر وجود نه. نو سواء الطریق اضافت صفت سے موصوف ده، صفت محمول په موصوف سوا حمل په طریق نه ده صحیح ځکه سوا هو صرف وصف ته برابر والا ده یو انتزاعي معنی ده په ذهن کې ده کته نه معتبره بیا نستا طریق خو ذات ده
قطع نظر اعتبار ذهنی نام داستا نو حمل دی وصف په ذات رااله دا ټیک نه ده. جواب ده چې ثواب په معنا د سوي سره ده، اسوي په معنا د مستقیم سره ده. ذات مع الوصف ده. مستقیم معنا ذات مع الوصف، یعنی هغه ذات تلاره چې وصف د استقامت سره ده. نو لکه طریق ذات ته به د اعتبار ذهنی نه موجود ده، خو مستقیم هم ذات ته کنه، ځکه مستقیم ذات تلاره ته وایي چې په وصف د استقامت باندې موصوف. سواد طریق وازاک و حلاوت التحقیق، الله دې ته وچه کوي خوند تحقیق علمی. ځکه تحقیق علمی خوند دا یو اعلی مقام ده په علم کې، او دغه شرط سره انسان کې صلاحیت پیدا کړي د تصنیف. نو که یو سړي سره حلاوت التحقیق نه وي، دا تحقیق علمی خوند نسی چکلای، نو دا لایق ته دی نه ده چې دا کتابونه لیکي، نه دا چران کتاب لیکي. ځکه دا دعا کوي ځان چې الله ماته د علمی تحقیق خوند وچکي، چې ما کې صحیح صلاحیت پیدا شي د تصنیف کول. وذاک والله دې ته وچکي حلاوت التحقیق خوند التحقیق شا. نو ګوره و بعد نورسته نام بیان ک، پلاره بیان ک، دعای ځان ته وکړه. اوس هغه مقوله بیانې فیقول العبد الفقیر، عبد فقیر و کیسه کې ترته هیڅ شي کیسه کې وای دا کیسه ترته کوم چې مخ ما د تلخیص شرح کړي و متول اداسی حیثیت لکه سار رڼا، چې سار رڼا ووزي هغه لالټینونو ته ضرورت نشته، ان بجلی بالف ته ضرورت ده. متول تلخیص پر اداسه ولکه د سبا وخت چې سبا رڼا طلوع کی، نو دا تلخیص ما بے پروا کړو په دې سحر رڼا سره چې متول ده. چانه مې بے پروا کړو نور دیونه چې نور خلکو شریک کړی دي، هغه داسې ولکه دیوی بلفونه لالټینونه، مگر دومره او داسې شرم کړو متول والا چې د تلخیص پورا ستر پورا پردے کلاو کړي و، بالکل ماهیت ته واضح کړو. مگر دا خبره ده چې نور خلق ما باندې باعث وګرځیدل. ما ته ویل چې دا دومره ګران کتاب دی لیکل ده، از کیاو خلکو ما ته ویل چې دومره ګران دی لیکل چې دی باندې خو سره پیاژ نه. نو کدا مهرباني وکي چې اختصار وکي، ا کسر پکې وکي په مقصود، چې خالی مقصد د متن بیانې ا پرده ورنلري کوي. انور ډیر کیل کال او ډیر مذهبونه او ډیر اقوال نه پځي، دا څه وشره وکړه ځکه ما به مسلمانی ولیکل. نو مقصد دا ده د شرک دفتازانی مقوله د قول سره چې دا سبب باعث بیانې په مسلمانی، چې مسلمانی لیکلو پر څه سبب ده او دغه د سوال کوي لکه شرح خطاب کړي و مخسي متول او پوره وضاحت کړه د تا د تلخیص مې مختصر ته څه ضرورت ده. دا و یو دا ټیک ده متول مې لیکلو او دا د صبر نه و، مگر دا چې هر دور کې اذهان بدلیږي. به داسې دور راځي چې خلق زکانو خلقو دا ګیلا وکړه او فضلاو ماته ګیلا وکړه چې موږ نه په پیار بیا ځته اختصار پیدا کا، ځکه ما مسلمانی ولیکله. قد شرحت فی ما مضى، دا مقوله دی کول ده. عبد فقیر څه وایي؟ قد شرحت فی ما مضى، ما شرح کړی و فی ما مضى. دا ما مضى چیرته ورسره وایي؟ دې ته اشاره کوي چې شرحت خو ماضی ده، خو ماضی کله قریبی کله بعیدی. نو فی ما مضى ورسره ویل چې وخت مې کړی و ډیر، دا سره چې اوس مې کړی و. شرحت فی ما مضى، کړه مې شروا فی ما مضى، فاغا اوقات ماضیو کې ډیر مخکې مې کړی و. چا شرح مې کړی و؟ تلخیص المفتاح، د تلخیص مفتاح شرح مې کړی و. واغنیت بالاصباح عن المصباح، دا تلخیص څه ده؟ دا مې بے پروا کړو بالاصباح په سبا مل رڼا، ان المصباح د دیو لالټینونو نه. دا معنا چې متول رڼا و د سبا. دا نور شری چې علماء لیکلي دا اسی دیوی وي، نو دیو ته ضرورت نو سار رڼا پر خطر وکړ. اصل کی اصباح وای دخول فی وقت صبا، مراد ته لازمی معنی ده، ځکه دخول په وخت صبا کې د سره خو لازم وخت صبا ده، نه دلته لازمی معنی مراد ده چې صبا مله وخت ده.
و اغنیتو ما دا شرع بے پروا دا متن میں بے پروا کړو دا هو زمید متن تلخیص تراجه ده بالاصباح په سبا ملرنا چې متول ده انیل مصباح د دیونه چې نور شر دي نور مصنفینو دي و اوداتو غرائب نکتن سمحت بیا الانظار دفه دی وهم کوي چې لکه دا ټیک ته سار رڼا بوا خو متن خالی ترجمه بوا دی وینا نه سره خالی ترجمه نه و ډېر نادری نکته وي نکته سی باریکه مسلې ته وای غربت منه ندرت ندرت معنا چې نه منديري په جان چیرته جای په جای مندس دا سی باریکه مسلې وي و غرائب نکتن و اوداته ایش می دازمیر شر تراجه ده د مخ ته اغنی ته ول تلخیص تراجه ده چې ما دا تلخیص به پورا کړو بل اسباب په سبا منرنا ادازمیر شر تراجه ده و اوداته اما ایش په دې شر د متول خپل کې غرائب نکتن دا اضافت صفت موصوف ده نکته باریک مسئله غرائبه چې نادری وي یعنی نه منديري چې باریک یا منديري نه دا سي قیمتي خبره مې پکې شوی سمحت بها الانظار الکه دا نکته نادره نکته هو دا ماخوذ ده د نکت فی الارض نه چې مزکه تو وګرای نو نکته هغه مسئله ته وای چې تا زین ور سره وګرولای سي زخمی سي ور سره یعنی باریک خبره ته وای لکه مزکه چې په لرګي ګرای او زخمی سي مزکه دا سي زین چې په زورو مسلو کې استعمالانو زین زخمی کی بیا چې غریب همي غریب دا معنا چې ډیر ته چیرته جا په جا پیدا سي هر چیرته یې چا سره خدا نکته دې کم جنه پیدا کړې وي نور علماونه دې نقل کړې وي ناقل وي وینا نه ناقل نو صحاده سمحت بالانظار انظار کې الف لام عوض مضافره نه دي مراد تن انظاری ده سمحت بالانظار چې جوانی کړي و په دې نکتو الانظار انظاری د ما دلایلو انظار جمع د نظر ده نظر دلیل ته وای ما دلایلو په دې نکتو جوانی کړي و لکه افغانانی کنه وای دا غوشه تقسیم کی بیا یو ولګي غوشه بل مخته چي دی وای دا جوانی ده ان دا ما جوانی ده جوانی دې ته وای چې سره چیک چیک کارونه کوي سخاوت کوي پیار په خبره ملمانه ساتي پوشان لالي غواګان لالي پیار عرب خلک چې دي دا جوانی کوي کنه ولی چې الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي یعنی وشان لالي و عربو چې داسې مل مستوبونه وو چې داسې پورته وي دیګ جوړ کړو هغه ته په پوره یو ورخته ا دیګ داسې جوړ کړو لکه مکان لاندې مټي ورته درولې دومره غټ دیګ جوړ کړو چې 1500 کسان په یوجی مړې دي چخوري 1500 ملمانه په یوجی خدای جوانی و پځ کړ اوس یو همره موږ خو تو نشانه از مې نشان درځي چې خپل مړې نه مندو چې جوانی وکړو موږ خپل نه مندو جوانی بلا چو لګول نه غرای باندې کتین سمحت بیل انظار چې جوانی کړي و بیا په دې نقطو الانظار انظاری دما الدلائلو ادما فکرونو ادما تعریفاتو دې په دې جوانی کړي و دا نقطې پیدا کړي وي او شخص دا خو بچ زیرو وای خپل دا خو به نه ډیر هر کتاب